بسم الله الرحمن الرحیم. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په سلسله کې د مختصر پیغام په تور باندې نن ورځ ان شاء الله د نو مسلمو باندې د ظلم جرن در تاویدو داستانونه هغه باندې د یو څو تذکره کو. اسلام په باره کې ټول قریش شو نو هغه خو یو شانتی نو څه خلک داسې و چې هغې خو د خپل مذهب سره صرف د عقیدت په بنیاد باندې ملګري د پلار نیکه په دین باندې قایم وو. څه چې و نو هغې د وخت انتظار کوه چې کوم طرف ته اوښ کوم طرف ته سملي. خو څه بدبخته داسې و چې هغې بالکل لاسونه اینځلي و د دې لپاره چې په ایمان راوړونکو خلکو باندې خپل ظلمونه چې دي ور باندې ولګوي. ابو لهب او د هغه ښځه په دې کې مخکې موږ خبره کړې وه چې ابو لهب به د پیغمبر علیه السلام پسې په بازار کې ګرځېدو په کم جرګې ته چې بس د هغې نه مخکې وي په هغه ځای کې وي چې یاره دا لیونی دی دا شاعر دی ښځه چې ونه وه د هغه نه ورپسې وه. ځکه خو د قرآن خیرې وکړه چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. اسد ابن یغوث، حارث بن قیس په نوم باندې، ولید ابن مغیره په نوم باندې، امیه بن خلف په نوم باندې، ابی ابن خلف په نوم باندې، عقبه بن ابي معید په نوم باندې، دا خلک پیش وو په هره خبره کې. د دې مشري چې چا کول هغه ابو جهل و. په دې کې اکثر سرداران چې وو هغه قریش وو. په دې وجه باندې په قلاره باندې د تعذیب او د تشدد رنګ چې دی نو هغه په مسلمانانو باندې غورول شروع کړو. دی خو برای راست پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ډیر زیات تشدد کړو، خو د خاندانی عزت او شرف په وجه باندې او د علی نسبی په وجه باندې او د ښایسته اخلاقو په وجه باندې د دینه پیغمبر علیه السلام ډیر کم متاثر شو او هغې لاس اچول هم چې ونو ډیر په ازادۍ باندې نشو کولی. خو د دې نه علاوه چې کوم عام مسلمانانو په عام مسلمانانو کې عجیبه خبره خدا وه چې کوم سړی به مسلمانېدو نو د ظلم جرنده به داسې تاوېده لکه څنګه چې په دې وچو غنمو باندې تاوېږي. وایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیت الله شریف کې ناست دی، هغه قصه کوي خپله چې ابو جهل هم ناست دی، عبدالله وایي، او د هغه سره د هغه ملګري دي. په دې کې یو تن وایي چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د په سجده باندې پروت دی لمونځ کوي. نو دی ابو جهل نورو ته ووایي چې یاره داسې ځوان نشته هغه دی کې یو خر یا غویي یا څه شی مړ دی چې لرې ترې وباسي راوړي ماله. یو تن منډې کړې راوړو چې راوړو نو هغه لرې ډک څښاولی چې دی نو د پیغمبر علیه السلام چې په سجده پرېوتو نو ورغی او عقبه ابن ابي معیط او هغه د رسول الله په دې اوږو باندې کېښود او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرې لاندې په سجده کې پروت دی سجده کې. وایي موږ دا کتل خو موږ څه نشو کولی او زړه کې به مې دا وی چې کاش زما دومره قوت وی چې دا مې اوس اوچت کړی او چې کله د په ملا باندې ورته په اوږه باندې ورته دغه کېښودو لرې نو بس دغه د نه بیا په خوشحالۍ باندې او خندا بړقۍ کولو بېرته روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سجدې په حالت کې پروت و چې په دې دوران کې لور راله فاطمه رضی الله تعالی عنها او هغې د هغې د سر نه هغه زغه لرې کړو، لرې اوجړي چې ونه وایي ته لرې کړه چې لرې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې نه وروسته چې فارغ شه نو دا دعا یې کړې وه چې اللهم علیک بقریش، الله ته قریش ور په خپله باندې ونیسه زما خو پسې وس نه رسي. امیه بن خلف چې دی نو هغه به پیغمبر علیه السلام چې کله م لیدو په لارې به له مخې له ورغی، کنځل به یې کولې، بدې ردې به یې ویلې او ورته به یې بېکاره تا چې کوم د خپل پلار نیکه دین دې پرېښودو نوی څه شی دې شروع نو چې د الله امتحان به ډېر کوو نو الله په قرآن کې هغه ته هم خیرې ورکړي ویل لکل همزة لمزة، لعنتان او برایي بیانونکي له دې الله ته باید تباه دي کړي الله تعالی. نو هغه امیه بن خلف ته دغه خیرې قرآن وکړي. اخنس ابن شریق په نوم باندې یو صاحب دی، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تنګولو دپاره قسمه حربې استعمالولې او قسمونه به یې خلکو ته خوړه چې قسم مې دی په خدای د سړی دروغجن دی او یو ته به یې خبره وړه بل ته به یې خبره وړه چې پیغمبر علیه السلام به لیدو نو بد ردې به یې ورته ویلې. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته تسلي نازل کړه او د اخنس ابن شریق یا د ولید په بارې کې داسې وي چې ولا تطع کل حلاف مهین، دا کوم چې ډېر قسمونه خوري د ده خبره مه منه. په ده کې یو خوی دی چې یو خو دا ډېر قسمونه خوري چې قسم خوري تا د چا نه د قسم مطالبه نه یې کړي او په تقریر کې او په تحریر کې مسلسل قسم خوري. په دې تقریرونو کې ډېر خلک به ته یې نه داسې خصوصا پر جهادي تنظیمونو کې ډېر زیات چې بس سل قسمونه به د یوې خبرې څه خوري لکه تا نه چا قسم مطالبه نه ده کړې نو قسمونه ولې خوري. نو دا حلاف دا بار قسم خوړل چې دي نو دا څه خوی نه دی، بد خوی دی. قرآن وی لا تطع کل حلاف، د دې ډېر قسم خور دغه مه کوه قسم چې د نه څوک مطالبه وکړي هغه ټایم کې خوړل دي. او دویم نمبر خوی دا دی چې مهین سپک سړی دی، سپک سړي د خولې نه سپکې خبرې ښیي. دریم دا چې دا هماز دی، هماز همزه مخکې مو وې
همزه او هماز هغه چاته وایي چې هغه کنځلې او بدې ردې او خیرې او دا ډېرې کوي. او مشاء بنمیم چې هغه وړي راوړي کوي، د یو خبره بل وړي، د بل خبره بل وړي. او مناع للخیر، 1 روپۍ خرچ نه کوي په چا باندې. او پنځم دا چې معتدین، دا ظلم کوونکی دی. او شپږم دا چې اثیم، دا ډېر بدعمل او ګناهګاره سړی دی. عتل، خوی یې د سړیتوب نه دی، بدخوی دی. او بعد ذلک زنیم، تپوس یې وکړه اصل نسل در زنا نه پیدا دی. دا د اخنس ابن شریق متعلق الله تعالی دومره زیات د پیغمبر علیه السلام په دفاع کې راغی چې پیغمبر علیه السلام ته یې وویل، د هغه ملګرو ته یې وویل چې لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. ابو جهل خو د هغه خو په سړی وایي نه، خو په آل یاسر باندې چې هغه کم ظلم کړی دی که نه، د حد نه بار دی. عمار رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب شاګرد دی، غریب ملګری دی. هغه دومره وهلی دی، دومره وهلی دی. او یاسر بچی د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې، او مور د بچي او د خاوند په مخ کې، او خاوند د بچي او د ښځې په مخ کې دومره بې عزته کړی دی. خو هغې خپل دین چې دی نه دی پرېښی. حتی دا چې د عمار د خولې نه یې داسې الفاظ ایستلي دي په سختۍ کې چې هغه ته نامناسب ښکارېدل. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما خو زړه مطمئن و، خو د دې سړي د ظلم د وجې نه مې دا ویلي. الله تعالی قرآن کې د عمار صفایي بیان کړه چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، چې زړه مطمئن دی په ایمان، هغه د خولې الفاظو له اعتبار نشته. او حتی دا چې د عمار مور یا سمیه رضی الله تعالی عنها اولنۍ شهید ده چې ابو جهل د هغې خپو پسې پړي وتړل او یو طرف ته بل طرف ته چې کوم ده نو دغه کړه، دا یاسر یې دغه شانې یو مور یې چې ده نو هغه یې په غشي باندې وویشته. دا ظلم چې د ابو جهل د هغې خلکو سره وکړو، کوم خلک چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړه. د ډېرو ښو قبایلو مشران چې دي یا مسلمانان شوي دي، خو هغې ته د خپلو قبیلو خلکو چې کوم ظلم ورکړی، کوم ظلم یې ورسره کړی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر حکم دا و چې مخالفت به نه کوئ، مقابله به نه کوئ. کفو ایدیکم واقیموا الصلاة والزکاة، د لاس به نه اوچتوئ په چا باندې، بس مونځ او دس خپل کوئ او د الله تعالی سره خپل تعلق جوړوئ، د خلکو سره مقابله به نه کوئ. عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې کله مسلمان شو، نو د هغه تره و په چټۍ کې یې داسې رانغښتی و د سګرټ په شان، او د لاندې نه به یې ورته لوګی کاوه چې یاره دا په قلار شي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمان شه، نو د هغې مور قسم کړه، او زه به چې کوم دی نو ته زما بچی نه یې، نو زما خبره ومنه، که نه منې زه ډوډۍ نه خورم. څو ورځې ډوډۍ نه وخوړلې. الله تعالی قرآن کې نازل کړه چې وصینا الانسان بوالدیه حسنا، بچو ته د مور و پلار متعلق د ښو اخلاقو حکم شوی. خو ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، خو که فرض کړه داسې شی درته ویل چې هغه د شرک د عقیدې سره تعلق په عقیده له چا څخه کمپرومایز مه کوه، فلا تطعهما، بیا د مور پلار خبره هم په شرک کې مه منه. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه په داسې ناز و نعم کې لوی شو چې یو ځل جومات ته چې کله راغی، نو د هغه متعلق په دې ترمذي کې یو حدیث نقل دی چې کله راغی، نو د هغه په دې خپو کې دا کومې جامې چې اغوستې دي، نو په دې جامو کې چې کوم کپړه وه، نو کپړې کې چې کوم ځای روس شوی او زوړ شوی، نو هغې ته د سرمن دغه ورته لګېدلې وه، دا ټوټه ورته لګېدلې وه، مرقوعة بفروین، نو هغه ورته د وسپې دغه د سرمنې ټوکړې ورته لګېدلې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې لاړې او خلکو ته یې وویې د هغې سړي متعلق مو څه خیال دی چې سحر به یو جوړه وه، ماښام به بله جوړه وه، یو کاسه به چې دوچه شو، بیا بل قسم کاسه به ورته راتله. هغه ناز و نعم کې لوی شوی سړی چې دی، د هغه د صورتحال دی په اسلام کې. نو مصعب بن عمیر چې دی، نو هغه د دونه ناز و نعم لوی شوی مسلمان چې دی، نو هغه د مور و پلار او درونو خویندو د لاسه د غربت هغه ژوند بیا تېر کړو چې جامې ورته هم پوره نه میلاوې دي. خو د اسلام مولا هغه عزت ورکړو چې د مسلمانانو علمبردار د غزوه احد او د شهادت په لوی مقام باندې، په لوی منصب باندې پایز شوی دی. دغه شان یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق ناست دی، مسجد حرام کې ناست دي، هلته د قریشو مجمع ده. ابوبکر صدیق پاڅېدو او تقریر شروع، او دا ولنی ځل و چې په بیت الله شریف کې د په ډاګه باندې یو سړی چې دی نو د اسلام پیغام په ډاګه باندې، ابوبکر صدیق دونه خلکو ووهو، دونه چې بېهوشه شو او قریب وه چې وجلی وی. خو د بنو تمیم خلک رالل او دی ته خلاص کو، بوی تو خپل دی ته، او بیا چې ماښام شو،
د ماښام نه مخکې بنو تمیم سرداران راله او بیت الله شریف کې ودرېده چې هلکه تاسو خو زمونږ دا سړی دومره واله دی وګوره یوه خبره واورئ که مړ شو نو پلاني ستاسو نه به بدل اخلو پرېږدم هم نه. خو چې کله ابوبکر صدیق د ماښام په ټیم کې لږ بیرته په هوش کې راغی نو تپوس په کار دی چې خپل تپوس یې کړی ولې دا تپوس وکړو د رسول الله څنګه حل دی رسول الله څنګه ام جمیل بنت خطاب په ذریعه باندې هغې ته جواب میلاو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک دی خو ته بیمار یې تا ته تکلیف رسېدلی هغه وایي هېڅ خبره نه چې رسول الله ټیکي ما ته زما مشکل چې دی هغه په تن درمول. په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله را روان شو دوه کسانو نیولی او راغی د پیغمبر صاحب خواله او پیغمبر علیه السلام سره چې کله میلاو شو پیغمبر علیه السلام یې ولیدو چې روغ دی نو بس خوشحاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او هغه ورته ویل ما مور ته دعا وکړه چې مسلمانه شي مور هم دعا ورته پیغمبر علیه السلام وکړو هغه بیا مسلمانه شوه د ابدي اور نه الله تعالی بچ کړه. دغه شان یو بل واقعه ده صحابه کرام په خپل منځ کې یو ځل خبره وکړه چې یاره نن به په تېزه په بیت الله شریف کې دا قرآن څوک وایي چا ویره پلانې به وي چا پلانې به وایي چا ویره غټ خاندان والا په کار دی چا ویې زورور خاندان والا په کار دی چې څوک ورسره څه ونه وایي. عبدالله ابن مسعود په دغه دی کې اگر چې کمزوری و ده وی نه نه زه ویم هغې وی نه نه به وی خو بل لاړ وی وایي چې کله هلته سورة رحمان شروع کو خلک پرال دومره وډبه او دومره وو چې د الله دوبا دی ویستو نو بیرته چې کله بیا راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو محفل ته نو بیا خبره وویل سبب بیا زما دا مظالمو چې په دې مظالمو کې یو ځل خباب بن ارد رضی الله تعالی عنہ هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله شریف کې کعبې ته مخامخ ناست دی او ډډې لګولې د کعبې د دیوال طرف ته په دغه ټیم کې خباب خواته کېناستو خباب ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ته پیغمبر صحیح نه یې ورته ولې نه ویل اسلام دین حق نه دی ویلاو ویل موږ چې اسلام ایمان را قبول کړی دی ولې موږ ټیک کار نه کړی ولې نه ویل بیا موږ د پاره دعا وکړه کنه موږ خو دې ظلمونو د الله څخه تنګ رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی خبابا رنگ احمر وجه مخه سور شو او خباب ته خباب استاسو نه مخکې چې کوم خلک مسلمانان شو په عروس رلې شي وي دغه شانې دغه دا په ځمکه کې روح خخکړی شوي دي او په د اوسپنې په دغه باندې په کنګن چې دی دا څه ورته وایي ګمنز په هغې باندې ترې غوښې را جدا شوي دي خو هغې د چا خوف نه دی کړی او په خپل ایمان او اسلام باندې ثابت قدم پاتې دي نو یو داسې یقین وکړه دا الله تعالی به دا دین مکمل کوي او داسې به مکمل کوي چې اسلام له به داسې غلبه ورکوي چې د صنعا نه به د حضرموته پورې یو سړی را رواني او د هېڅ چا نه به یېره نه کېږي د الله د یېرې نه علاوه د بل چا نه ډول یېرېږي نه. په دې حالاتو کې ابوبکر یو ځلې 9 غلامان آزاد غلامان او یندې آزاد کړي مسلمانان به شو آزاد به کړه نو پلار یې ورته وایي ابن ابي قحافه ویې لکه خدای بنده چېرته پیسې په زورورو خلکو لګوه چې سبا له دې په کار را شي نو ابوبکر ورته وایي بابا زه خو دا د دې لپاره نه لګوم چې سبا زما په کار را شي زما به په کوم وخت کې په کار راځي زه خو به دا پیسې د دې لپاره لګوم چې الله رانه راضي شي او الله معیني نو الله خو د ټولو زورورو زورور دی بل چا له ورکوم. په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ملګري مسلمانان شول نو دوی یوازې صرف کلمه ویل خو نه چې خلک دا وایي چې کلمه مې ویلې دی زه مسلمان یم نور ظاهري عمل چې دی نو د هغې ډول پروا نه لري. الله تعالی په دغه باندې د دین په خورولو باندې د هغې دپاره د تربیت ضرورت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دار ارقم رضی الله عنه د هغه کور یې د مرکز وګرځاو او چې کوم خلک به مسلمانان ایدل نو هغه به د کوه صفا د پاسه چې د ارقم کم کور ارقم ابن ابي ارقم نومو د هغه هلته به تلل او هغه مستقر شه هلته به لمونځ کوو د جماعت په طور باندې به استعمالو د مدرسې په طور باندې به استعمالو او خپل وخت به هلته لږ تېراو چې څه به نوي وحي راغلی و د هغې نه به ځان خبرو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت زموږ دپاره یو دروازه وه یوه کړکۍ وه چې موږ هغې ته ورننوتو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو چې کله ایمان قبلو نو په هغې باندې ګلونه خلکو نه ورخرلي بلکې هغې خانداني حیثیت یې ولا ختم کړی و مالي حیثیت یې ولا ختم کړی و د ظلم جرنده یې پتاو کړی وه نو په دې دور کې د اسلام منونکي څومره هم دي نو هغې دې دا سوچ نه کوي چې یاره ما ته دا تکلیف ورسېدو نو ګنې ما ته په تحریک اسلامي په لار کې دا نقصان ورسېد لہذا چې زه دا تحریک پرېږدم نه تکلیف به برداشت کوي مشکل به برداشت کوو او د دې تکلیف او د مشکل د برداشت کولو واحد اطمینان او خوشحالي به په دې باندې موږ ته میلاویږي چې الله رانه په دې راضي کېږي چې الله راضي د دنیا هېڅ طاقت چې دی نو هغه زمونږ د مرګ نه علاوه بل څه شی چې دی نو هغه موږ ته بې وخته نشي راکولی نو الله نه به دعا غواړو خواري به کوو
چې خپل ټول هلې ځلې او خپل ټول ترتیبات د اسلامي دین د اقامت او د اشاعت دپاره ولګو. که په دې لار کې موږ ته څه تکلیفونه راځي هغه تکلیفونه د حسب استطاعت چې دی نو هغه برداشت کوو به او مخ په وړاندې باندې د اسلام پیغام نورو خلکو ته رسوو، په خپلو په هم عمل کوو. الله دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.